نشي حاصل ولا سوا د دې کسنا نو لانه کالغذاء الصالح د قران کریم مثال د هغه غذا ده چې هغه صالحه غذا ده او صالحه د څه د پاره له حفظ چې ستا صحت ور سره شي نه فانه لا يجلب نفعا فانه دا نفع نشي حاصل وله ما لم تكن الصحه حاصله سو پر چې د مخ کې نصيحت سني بلکې نور هلاکت راولي نور نقصان کی وإليه أشار بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن مغنازلو دا قرآن كريم نما هغا هو شفاء شغا شفاء دا عن سقم جهل الزلال دا جهل او دا گمراهو چکومی بیماری دی دا اغا بیمارون شفاء دا ورحمت لل اولا يزيد الظالمين نسوا کی ظالمانو لرا الا خسارا مگر نور تاوان و نقصان ولی اغا تا مخ کی نصیحت نده حاصل اغا تا مخ کی نا نو چی صحت نده حاصل نا غذای صالحا خو علا فیده ورکی چی سڑی روغی چی نا جوڑی بیا خو نورکی بلکہ بیا نقصان ورکی نو قرآن کریم هدل للمتقین اغا خلق چی متقیان سا مطلب شرک فریخی دے پوئی گئے تقلید پریخی دے اناد پریخی دے او دیخوا اس طاعاتو ترا روان دے خواہ لا بیخی دا تقوی علا درجے دا نا خود دغی سیزونو نے پرہیز کڑے دے خواہ نو اس پس کی گئے اس پدت ترقی کی گئے ولا يقدح ما فيه من المجمل والمتشابه في كونه هدى افی صاحب دا اعتراض دے داغی جواب دے قرآن کریم کی خو مجملم شتے متشابہم او د مجمل او د متشابه په مراد خو څوک نه پوهیږي نو چې په مراد نه پوهیږي نه دغه حصہ هو هدایت نشوله دغه حصہ هو هدایت خو اراءت ته نه اراءت خو بتا ته ال راضی چې ته خو باسیس پوهیږي کنه نو چې نه پوهیږي په مراد باندې نو یې کې هو هدایت نشي راتللی نو ټول قران سره نشوله هدایت او زو کې سب کې خو کې مجملات دي سو کې متشابهات دي ندیوائی ولا یقدحو او اس نقصان نور کی اس نقصان ما هوا شی پیه جی پدی قرآن شریف کی دی سری بکی من المجمل وال اے دا مجمل و متشابه دا نقصان نور کی چاہتا پدی خبره کی نقصان نراولی فی کونی هدن چی قرآن کریم دی ٹول سشی ہدایت شی اے مجمل و متشابه پکی دی بیام ٹول سر ہدایت داولی لما دا وجد اغن لم ينفق عن بیان تعین المراد چی دا نجدا کی دا بیان دا تعین المراد نمنه دا دینا پیسے پوئی گیا بخبر بانی سا مطلب دا چونکہ شوافع و مسلک تھے دا چا مسلک تھے قاضی سے خداوی پا مذہب دیکھا نسطہ اشارہ اکڑلا چی مراد دا متشابہ او دا مجمل دا طول اسا دے معین دے اسا دے معلوم دے نو دا نه جدا کیږي دا مجمل دی که متشابه دی د بیان د تعین المراد نه چې کم شی منه د دینه مرادي څه مطلب قرآن کریم کی داسې څه نشته دی چې هغه غیر معلوم المرادي ټول معلوم المرادي نو ټول څه شول هدایت شو پوهیږئ د دې په نسبت باندې په متشابهات باندې راسخین فی العلم هم پوهیږي او زمونږ د احناف مسلک دا دی چې په الا الله باندې وقف لازم دی و ما يعلم تاويله الا الله نو زمونږ لپاره نمونږ وایو چې مجمل او متشابه مراد واضح نه دی خود فائدې نه خالی نه دی ها کلام مفید دی کلام او تابانه لازم ده چې ته اعتقاد د حقیقت ولري چې کل من عند ربنا کل من ایک محکمات یا متشابهات دا ټول زمونږ د خدای د طرف نه دی آمنا به زمونږ په څه ده متقین جمع د متقی دا فی اسم فاعل اسم او د دې قول نو وقاه فتقا وقاه اغلر بچ کو فتقا اغبت شنو دا فتقا متابع دا وقاه ده پوئیگئ سده متابع ده او کم فعل چه متابع نو چه دا چا متابع یا فیس دا غاغ اثر قبلی ها وقاه بچی کو نو فتقا دی یعنی بچواله سکلو نو اگه قبول کو لکه کسر تو ہو فن کسر مات میں کو جو مات شو کٹ میں کو نہ کٹ شو
نو بچ میں کو وقایه ویل کېږي فرط الصیانت یا پیس ډیر زیات ځان محفوظ او بچ ساتل ها انتهایی تحفظ ته ځان پوره بچ ساتل دې ته څه ویلی شي وقایه وقایقی وقایتا وقایت مصدر شلو ها او دا د شریعت په عرف کې اسم لمن متقی هغه کس ته ویل کېږي یقی نفسه چې ځان ساتي مما د تمام هغه څیزونو نه یضره فی الاخره چې د آخرت کې څه ورکړي ای بس آسانه ترجمه متقی هغه کس ته چې ځان د هغه څیز نه بچ کړي چې د آخرت کې څه ورکړي وله ثلاث مراتب او د تقوا او د وقایه په څو درجې دي درې مرتبه دي الاولى اولنې درجه دا چې التوقي عن العذاب المخلد د همیشه عذاب نسکه ځان بچ کی او جهنم د همیشه عذاب نسکه ځان نو عذاب مخلد دا مزر فی الاخرت ته د آخرت کې نقصان ورکی کنه پس سره ځان بچ کی به توري من الشرک چې د شرک نه ځان بیدار کی بس صرف کلمه اوای لا اله الا الله نو دې سره ته د عذاب مخلد نسش ولې ای یو ځل به د جهنم نه راوځي ټول عمر به پکې وعليه قوله تعالى پدې باندې وارد دی دا قول الله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والزمهم الله تعالی فیوس کړ دې پوری کلمه التقوا د توحید کلمه د تقوا کلمه چې هغه کلمه د لا اله بس د تقوا کلمه چې چا ویلا د توحید چې کلمه چې چا ویلا نه دخل الجنت جنت ته یوزل بس ارکل چی او دویم سورت التجنب ځان ساتل عن كل ما يؤسم د هر هغه سیز نه چې هغه تا ګناه کې ورچی ها هر هغه سیز نه پوهیږي او تا چې ګناه کې ورچی فعل او ترک کاغه کولی او غفری خو ها حتى الصغائر عند قوم تردی چې یو قوم په نسبانه پکې سدي صغائرهم دي ها او دی دلیل ولې د نبی عليه السلام په دې قول باندې چې بنده دې د متقیانو درجه ته نه رسیږي سو پوری شي دي ما لا باس به پرین دي او حذرا مما به باس اے واړه واړه پرین دي د دې یری د وجه نه چې چرته دا واړه واړه د غټو ذریعہ نشي بونه شولې خدا عند قومن کی په دې تنکیر کی وی د دې قوم ضعف ته اشاره وکړل دا د دې قوم د قول د ضعف ته څو وکړل اشاره وکړه ځکه انبیاء علیهم السلام د غی په تقوا کې هیڅ شک نشته او سره د دې نه چې د غی د صغایرونه دا تجنب سنه دی لازمه عند اهل الحق ویغه به خبره باندې نه پته ولګیدل چې هغه تجنب فکر دی چې د کبایر نه او د اصرار د صغیرین پوه شولې وهو المتعارف باسم التقوى او دا یو معنا چې دا مرتبه دا متعارفه ده په تقوا په نوم سره پس کې په شریعت کې وهو المعني بقوله او دا مقصود ده په دې قول الله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا ایک ایمان والو دا کلی والو ایمان راوړې وي واتقوا او دا الله نه نو لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض دا اسمان او د زمکه دواړو برکات په مونږه کولاو کړو خدا آسمان او د زمکه برکات نشته ځکه چې مخکې څه نشته ده تقوا نشته ده ها ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون پوښنه وثالث دریم مرتبه دار ایت تنزه چې خپل ځان لري کی عما د اغسنا اما یشغلو چې هغه مشغول کی سره د روح او د باطن عن الحق د الله تعالی نه اے هر هغه شی چې تا د خدای نه مشغول کی په بل سوانه ها ويتبتل الیه بشراشره او متوجی شي دی الله تعالی ته بتمامه او بكلیته ها افیسب د ټولو نزان ټول راون غاړي او ټول فټولا وتبتل الیه تفتیلها بس الله تعالی طرف ته شي د نور خلقونه منقطع او راکټ
وهو التقوى الحقيقي المطلوب او دا حقیقی تقوا ده حقیقی دا مطلب نه پیسه چې دا نور مجازي ده حقیقی مطلب یعنی دا حق دا او لایق ده چې دې ته تقوا ویلې شي ها ویګه الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اتقوا الله حق تقاته الله نه دور ويریږي سوره چې دا غده یری حق ته دنیا کې د هر چا نه داغه مناسب یریږي کنه بس د الله نه داغه د شان مناسب پوهیږي نو دا تقوا د خواص الخواص ته پوهیږي به خبره ده څه ده یاد موکړه خبره او بل آیات کې فتقوا الله ما استطعتم راغلی دی الله نه دوره یې ویریږي چې سور استاسو نو څوک وایي دا منسوخ ته په دې فتقوا الله ما استطعتم تاسو فوز الکبیر کې ویلي ها څوک وایي چې نه دغه د خواص الخواص ته دی وغه او هغه ده عوام وقد فسر قوله هدى للمتقين على الاوجه الثلاثه او تفسیر شوه دی د هدى للمتقين دلته د دې متقین په دې دریو واړو د متقین سو ترجمه وشولې درې د تقوا درې مرتبه بیان شولې ناول صورت کې به معنا دا شي شپې سے هدل للمتقین یعنی هدل لمن اتقى الشرك فآمن هدل متقین مراد هغه څوک چې د شرک نه ځان بچ کو سي راوړو دویم صورت کې هدل لمن اتقى جميع الآثام هدایت ته چا ده پاره چې ټول ګناهونو نه انت حتی صغائر پکې راغی کنه او دریم صورت کې هدل لمن لم يشتغل عن مولاه هدایت ته چا ده پاره چې د خپل مولانا په بل څه نه شو مشغوله وانقطع عما سواه د ټولو د فار قرآن کریم څه ده هدایت وعلم ان الآیه دې نه به ترکیبونه بیانې د دې دوه درو جملو